سلامونه ملګرو، خبر دا راځي چې د پاکستان هیډ کوچ گیری کرسٹن د پاکستان ټوټل ټیم چې کوم دی ایکسپوز کړی دی. گیری کرسٹن ویلي دی چې د پاکستان ټیم کې اتفاق نشته. د پاکستان په ټیم کې هر کلاړي خپل پرسنل مایلسټون د پاره گیم کوي، په فټنس باندې هم سوالات اوچت کړي دي. د خبره کې څومره حقیقت ته په دې باندې تفصیلا په دې ویډیو کې خبره کوو. گیری کرسٹن چې دا کم خبر مخې ته راغلی دی، نو دا گیری کرسٹن داسې څه کلیام پریس کانفرنس کې نه دی ویلي، نه چېرته په انټرویو کې ویلي. دا خبرې چې کومې دي دا د انټرنل د ډریسنګ روم خبرې دي چې د ډریسنګ روم خبرې په میډیا باندې نه راځي، خو د ډریسنګ روم کې چې کوم لکه اوس یو کلاړي پکې زما مرګري هغه ماله ووایي چې نن خو موږ له کوچ داسې خبره کړې ده، نو خبر داسې په میډیا باندې لیک شي. خو چې کومې خبرې په ډریسنګ روم کې د گیری کرسٹن د طرفې شوي دي، په هغې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو. جی د پاکستان په T20 ورلډ کپ 2024 کې خراب ترین پرفارمنس د تھرو آؤٹ چې څومره هم T20 ورلډ کپ شوي دي، داسې خراب ترین پرفارمنس د پاکستان کرکټ ټیم په T20 فارمیټ کې نو شو کړي، کومې چې په 2024 فارمیټ کې شو کو. جی او گیری کرسٹن چې کوم دی دا یو کامیاب کوچ دی، دا یو ډیر ایکسپیرینس کوچ دی، او دا یو ډیر ایماندار سړی هم دی. مطلب خپل چې د کومه عہده ده یا د چې کومه ډیوټي ده هغې سره بېوفایي یا هغې سره دوکه داکه نه کوي. جی په ټیم باندې زور راوړي، ټیم نه خپل کار اخلي. د ده په سربراهۍ کې انډیا 2011 ODI ورلډ کپ هم ګټلی و. جی هغه د ده په سربراهۍ کې ګټلی شوی دی، د هغې کوچ و هغه ټایم. اوس گیری کرسٹن چې کله د پاکستان کرکټ ټیم کوچ نو ډیر زیات خلک خوشحالو چې دا یو ډیر زبردست کوچ پاکستان ټیم ته ملو شو. اور دی کې حقیقت هم دی چې دا یو ډیر نایس انسان دی، یو ډیر ښه کوچ دی د کرکټ دپاره. د هر لوبډلې چې وي خو دا د پاکستان خوش قسمتي وه چې داسې کوچ پاکستان کرکټ ټیم له ملو شو. جی په ډریسنګ روم کې دغه ټول نه پیله خبره دا ریس کړې ده چې کلاړیان تاسو یو بل بیک کوئ نه، تاسو د یو بل سپورټ نه کوئ. او بل چې کوم غټ پوینټ د ریس کړی دی کلاړیانو له، هغې په فټنس حوالې سره ریس کړی دی چې د پاکستان کرکټ ټیم څومره هم کلاړیان دي هغې کې د فټنس چې کوم ټریډیشن دی هغه بیخي ختم شوی دی. مطلب مخکې به دی ډوب ټیسټ کېدو، رننګ ټیسټ به کېدو، هغه ټیسټونه اوس ختم شوي دي. فزیکل ټیسټونه به دی کېده، هغې نه پس په کلاړي چې کله فټ قرار شو نو هغه په سکواډ کې ور واچولی شو. اوس د بابر اعظم په دور کې دغه ټیسټونه، دغه فټنس ټیسټ چې کوم دی کمپلیټلی ختم شوی دی. جی نو فټنس چې کومه مسله ده هغه الریډي تاسو له ښکاري د پاکستان بالرانو پیس کم شوی دی، بیټسمنانو خېټې راوتلي دي. بابر اعظم هم تاسو که چرې نظر پې واچوئ نو خېټې لږه راوتلې ده، چونکې ویرات کوهلي تاسو وګورئ، کین ویلیمسن تاسو وګورئ، څومره هم ټاپ 4 بیټسمنان په دنیا کې یادېږي، هغې بابر اعظم هم یادېږي. که چېرې تاسو د بابر اعظم باډي وګورئ یا د نورو کلاړیانو د فاف ډوپلیسي، د ویرات کوهلي، د میکسویل، د کین ویلیمسن، نو هغه بالکل فلیټ، د هغې خېټه بیخي اړوشترې نه. اور د بابر اعظم خېټه راوتلې دی کې حقیقت دی. نور د شاهین افریدي پیس کې فرق راغلی، د عامر پیس کې فرق راغلی، دا ټول په فټنس باندې ډیپینډ کوي چې د ستا فټنس برابري، د ستا رن اپ برابري، د ستا سټیمینا برابري، نو ته به پیس وباسي. نو گیری کرسٹن په فټنس باندې غټ سوال په ډریسنګ روم کې اوچت کړی دی چې د کلاړیانو فټنس نه زه سیټسفاید نه یم. اور بل چې کوم غټ کوېسچن ریس کړی دی چې د پاکستان کلاړیان تاسو مطلب و یو بل بیک کوئ نه، تاسو د یو بل سپورټ نه کوئ، تاسو هر یو سړی خپل مایلسټون دپاره لګیا دی، د ټیم دپاره یو هم ګیم نه کوئ، د پاکستان دپاره یو هم ګیم نه کوئ. نو گیری کرسٹن چې کوم دی هغه چې کومې خامیانې نوټ کړي دي، دا خو ډومبنی ټورنامنټ راتلونکي ټایم کې اوسو سیریزو کې نور هم د گیری کرسٹن پاکستان کرکټ ټیم سره پاتې شي. نو کېدای شي څه چینجز د پاکستان کرکټ ټیم په ډریسنګ روم انوایرمنټ کې یا کلاړیانو کې تاسو له غټ چینجز میلو شي. جی نو داسې اپډیټس خپل رای په کمنټ کې شریکه کولی شئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی والسلام.